موږ اول خو دا ووایو چې موږ فخر کوو چې موږ مسلمانان یو بیا د نبي پاک صلی الله علیه وسلم امتي یو هغه بعد موږ په دا بلوچ قوم باندې فخر کوو چې موږ بلوچ یو خو خاص کر په بلوچ کې بیا دا زموږ لپاره باعث فخر ده چې موږ اکاذي یو دا یو شی تاسو ته ووایم چې دا سلسله چې موږ جوړه کړه دې کې اوله زه خپل راغلم دلته پټ کې زه کومېشه زما راځم او دغه څه تقریبا 8-9 ساعته زه دلته استریم کوم نو ته خامخا په میاشت کې لس ورځې 15 ورځې دلته یم باقي خپل علاقې کې یم ولې چې کورونه مې اوس دلې دي نو ما ډېر داسې خپل مشرانو سره چې ماته بریسان مشران وو یا زما دوستان زما سره یو وخت دا نوار کوله چې دلته څو اکاذیان اسلام چې موږ یې وپېژنو نو ما ته مطلب اکثر دا ځواب راوړی چې اکاذي څلور یا 15 کورونه دلته شته هغه څلور 15 کورونه تقریبا ما خپله پېژندله مطلب اجرعي صاحب جوړ چې ورسره مشتریان جوړ نو حقیقتا باقي موږ نه پېژندله داسې خو ما ته علم و چې اکاذي ډېر دی ولې چې موږ خپل علاقې کې چاري کې اورېدلي وو چې زموږ چې 3-4 کورونه ما ته وویلې بیا په دغه ما دا څوک چې ما پېژندله دغه ته ما ویل تاسې کوشش وکړئ چې موږ تاسې یو داسې هغه وکړو چې کم سے کم د اکاذیانو موږ وپېژنو چې څو اکاذي دلته دی اوس دا نه ده که خدای نخواسته موږ اکاذي وپېژندله بیا موږ دې ته ووایو چې د میاشتې دوسي تنخوا مشترک خو صرف په دغه چې ما ولیانو دا تعداد او دا یکجهتي ګوره دا یکجهتي یو داسې شی ده چې دا اټومیټیکلي قدرتي طاقت ده د غرور یکجهتي چې ده هغه یو قدرتي مخه پروګرام قدرمن مشر محترم اجاز محمد صاحب او د تام اکاذي ټولو مشرانو کشرانو ځوانانو سپین ته شرارلی وایم او دا مجلس چې کوم منعقد شوی دی دا یو مقصد لپاره منعقد شوی دی دغه مقصد بیان به انشاءالله زموږ د قوم مشران درته وکړي محترم عزیز صاحب دا زموږ د قوم ژوندوالی دی دا زموږ قوم ژوندی کیږي دا قوم په څه وجه باندې مړو بیدولو ځکه چې د دې دپاره سربراه موږ نه وو درلودلی موږ ته دغه سبق نه و راکول سوی چې هی قومه نن راووځه میدان ته نن زما شمله رالوړه کړه یقینا موږ ډېر مشران لرو موږ ډېر پوهان لرو لکه څنګه چې فتح خان د ډیلي پورې تللی فتح کوله او انشاءالله هغه غیرتمن زلمي نن موږ هم لرو لکه جناب حرز محمد صاحب لکه جناب حاجي راز محمد صاحب داسې شیران موږ لرو چې انشاءالله العزیز د فتح خان هغه میشن چې د ډیلي پورې تللی و نن به انشاءالله هغه میشن بېرته زموږ هم د هند را ژوندی کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ګران مشر صدر جلسه امیر رحمان د اجازت مولانا مشران د اجازت مشران ډېر ناستي زه یو کشر سړی بهرحال د دې پروګرام چې ما تجربه کله راکړې او خدمت وکړم عزیزانو زموږ مجلس واضح دی مجلس افغان دی زموږ مجلس نه د چا په اثر کې نه دی د چا په ګوښ کې نه دی د چا په مقابله کې دی موږ خپل اکاذي سره ورک کړو عزت بېتلو د دغه لپاره موږ د حاجي صاحب قرآنۍ وایي چې موږ راپورته کړو راویښه کړو او رایه وسلو دې شته بل الحمدلله الحمدلله ثم الحمدلله چې دغه موږ 100-200-300 کسان په یو ځای سره کښېنو دا د الله پاک ډېر کرم دی په موږ باندې او په اتحاد او په اتفاق کې الله پاک ډېر بهترین انسانیت خلک ورکوي د الله پاک اتحاد خوښ دی بیا خاص کر د مسلمانانو چې د چا په حسد کې نه د چا په بغض کې نه نو ځکه موږ نن په دې ځای چې ناست الحمدلله دا د عبدالرحمن صاحب د اخلاص پر حضرت الله دې د دې اجر په خپل جانب وکړي موږ غواړو چې اوس وکړو عزیزانو مجلس
دا اتحاد د اتفاق دی موږ په دې کې دا سیاسي جلسه نه ده چې موږ تاسو ته جذبات د مکیار د پلان کې راغلو موږ غریب خلک یې خپل یووالي لپاره راټول شوي چې یو څو عزت ومومي قدر ومومي خلکو په درنه راته ګوري نو یو دغسې به وي لکه د اویا کال سره به تېر شوي سبا به مجلس وکړو د اویا کاله باندې روان سړی د خپل په ګریوان کې وګورو چې څه کار باندې وکړي د پرونو د نن دونه فرق چې لکه مځکه او اسمان که پرون موږ د یو شاعر سره کښېنستلو په یوه سره کتل نن چې ورته سره کښېنو د هغه مجلس په مجلس کې ډېر فرق وي پرون زه یو فرد وم کله چې مجلس مو کوی نن زه یو قول وم چې ورته چا سره مجلس کوم زه یو وصیت زه یو ښه نو ځکه زه دا خاص د خلکو سره کوم چې په ځان کې اخلاص پیدا کړي او په اخلاص د خپل اتحاد په مخه بوځي الله دې موږ ته د اخلاص توفیق راکړي موږ ته د اتحاد توفیق راکړي زه په آخر کې بیا دا چې محمد صاحب او خصوصا دا چې محمد صاحب چې په دې کې ډېر غونډې کړي دي زه ډېر قربانانه وایم الله دې دې ته اجر ورکړي کم د مړانې کردار کړی دی کم چې پر موږ باندې د غږ کړی دی الحمدلله الحمدلله د دې ناستې سره دا معلومه ده چې دو د ده په اظهار باندې د دو په خواهش باندې د دو په غږ باندې د محمد صاحب لبیک کړی الحمدلله هغه لبیک چې موږ دا ناسته وګورو یقینا تاسو ته معلومه ده دا خبره په موږ کې ډېر مسله بار بار پکار نه ده څلور کور الحمدلله نن په سوو کور الله بدل کړي د خوشحالۍ او د ډېر د انتها زیات خوشحالۍ مقام د یو قوم دپاره خاص کر په مسلمان کې د یو عزیز د یو پښتون دپاره دا ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې د قوم هغه زور کردار راپورته کېږي په ده باندې الحمدلله رڼا ورچول کېږي بېرته هغه زوړ اویا اتیا کاله سل کاله 200 کاله مخکې چې د تاریخ دی هغه راپورته کېږي یقینا موږ ته ډېر د قسمپرسي حالت په دې پټ شان کې تېر کړی دی که څه هم د 100 کاله څه وشو که څه د 50 کاله څه وشو د هغې دپاره عزیزانو دغه ښه تاریخ جرګه موږ الحمدلله د معززینو د مشرانو په شرکت په اظهار سره منعقده شوې ده د قاضي قوم او په قاضي قوم کې دننه د شیخ قبیلې مشرانو او عزیزانو قریبانو او د شاغي راغلی مهمان حاجي عبد محمد صاحب یقینا موږ به د نوم اورېدلی ډېر مو اورېدی او دی تقریبا په ډاربندیم کې یا په نوکندۍ کې او شرمین به مو اوسېدلی وي په اخبارو کې د اخبارو بیانات بیا هم راتله چونکې زما خپل تعلق د جمعیت علما اسلام سره دی نو د اخبار کتنګ دا سیاسي خامخا نشوي ګوري او نن دا جرګه ستاسو کوم قومي جرګه چې دا غیر سیاسي جرګه ده دا د قوم په سطح یو اتحاد دی یو اتفاق دی د دغه اتحاد او د اتفاق دپاره اجین الدین